أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام متفق عليه. ما تیره جمعه درته د شوال د دې میاشتې متعلق کې دې کې اسلامي څه کار پکار د هغې ذکر کړی. نو یو څیز مې راته د شوال د رکوټ اختر د میاشتې د شپږو روجو بیان کړی او الحمدلله چې ډېرو ملګرو روجې پوره هم کړې او بعضې نیسي م الحمدلله. دویم یو کار دی په دې میاشت کې مستحب، یو نیت چې بنده ولو کې په هغه نیت ته وجه نه بیا دا مستحب ګرځي ادا چې په دې میاشت کې بنده نکاح وکړي، که څوک نکاح وکړي دا میاشت کې مستحب. او دریم بیا واده په دې میاشت کې مستحب دي. دا دواړه جدا څیزونه دي، نکاح جدا ده، واده جدا ده. او دا ولې دا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما نکاح هم د رکوټ اختر په میاشت کې په شوال کې شوی او زما وادم په رکوټ اختر کې میاشت کې په شوال کې شوی. او خلک وایي چې دا میاشت سپیره ده. اوس هم زمونږ خلک دا خلک پکې لږ نور هم ورزیات کړي، وایي دوه اخترونو میاشت کې به نکاح نه کېږي، وی دا سپیره ده او دا دا دی او دا دا دی. نو ما به دا خیال کوم مخکې لکه ډېره موده مخکې چې د طالبانو، نو ما به وی چې دا په دې وجه چې دا به د دې خلکو رسم د دې 200-300 کالو نه، خو چې بیا حدیثو ته ورسېدو نو پته ولګېده چې دا رسم دا د جاهلیت د زمانې د حضور پاک نه مخکې را روان دی. ځکه عایشه بیبي فرمایي وی خلک وایي چې دا میاشت اشاله شوال دی، نوم دی خلک ګوري دا به نقصاني وي که څوک پکې نکاح وکړي او یا پکې واده وکړي او سپیره به دا نکاح او دا واده. نه څه وایي وی زما نکاح د شوال په میاشت کې شوی دی او واده مې هم د دغې رکوټ اختر په میاشت کې شوی دی. وی زما نه بختوره ښځه بله کومه تېره شوې ده. زموږ علما لیکي محدثین لکه حافظ ابن حجر د دغه حدیث لاندې وی حضور پاک دا په شوال کې ولې نکاح کوله او دا وادي پکې ولې کو؟ وی د جاهلیت دا رسم یې ختمه، دا د سپیروالي رسم. خو افسوس دا دی چې مسلمان اوس هم هغه رسم نه پرېږدي، پیغمبر کړي په دې نیت دی. نو که یو سړی دا نیت وکړي چې د حضور پاک د بیبي عایشې سره نکاح او واده په دې میاشت کې شوي دي، زه په دې کې کوم مستحبه شوه. یو سړی په دې نیت وکړي چې دا یو رواج دی، دا رواج به ختم شي، زه کوم نو مستحبه شوه. یو سړی په دې نیت کوي چې سپیروالي د سر نه په شریعت کې نشته، حضور پاک وایي سپیروالي نشته، نو بیا مستحبه شو. ګوره درې نیته شو، یو د پیغمبر مبارک د واده نیت، یو د جاهلیت د رسم د ختمېدو نیت، او یو دا چې سپیروالي په شریعت کې نشته. دا درې نیته دې وکړل څومره لوی ثواب دې وګټه. بیبي عایشه صدیقه فرمایي وی زما نه بختوره بله ښځه کم ده، وی زه دونه بختوره یم چې د حضور پاک چې کومه د بیمارۍ د وفات تېره شوې ده نو زما کوټه کې تېره شوې، او زه دونه بختوره یم چې د حضور پاک زما سینې ته ډډه والې وه او اخر وخت کې زما د حضور پاک لاړې خدای یو ځای کړي. د دې ورور راغی عبدالرحمن و بیده سواک، لاس کې مسواک و، نو حضور پاک خو مسواک وکړو، ډېر په شوق یې ورته وکتل. نو دا پې پوه شوه، وی د الله رسوله مسواک ته دې شوق کېږي؟ وی او سر یې وړکړو نعم. نو چې راویغشت نو عایشه بیبي فرمایي سخت و دا مسواک کلکو. ما وی الینه لک یا رسول الله، لږ یې درته پوس کم نرم یې کم سر مبارک یې وړکړو چې او نو ما په خپلو غاښونو کې چکونه ووال، نرم مې که پوس مې که. نو رسول الله مبارک له مې ورکه، وی قسم دې داسې مسواک یې ومږه چې په جون کې داسې مسواک چاته نه ومږل. او بیا ما له راکړه،
او چې مال یې راکړ نو ما وی چې دا خو د حضور پاک د مبارکو لاړو لړلی شوی دی نو ما زر په خپله خوله کې وواو او د هغې نه لږ ساعت پس د دواړو جهانو سردار د دنیا نه تشریف یوړه وفات شو نو زه هغه بختوری یم چې آخر وخت کې زما او د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې خدای یو ځای کړی زما چې ولا پوس که په لاړو په خپله خونونه هغوی وواو او چې بیا هغوی استعمال که د هغوی په مخ کې ما ته یې کتل ما بیا دا مسواک و نو چې د پیغمبر مبارک او د عایشې لاړې یو ځای شی دی نه بختوره خبره بله کم ده او وی بیا زما بختورتیا دا ده چې زما په کوټه کې د دواړو جهانو مبارک سردار دفن شو دا څنګه بختورتیا ده د حضور پاک وفات نه د پیغمبر چې دا کم ځای دفن دی جنت دی دغه ځای د عایشې بیبي کوټه خدای لاندې جنت کړه نو زما نه بختوره ښه بله کم ده نو رونو دا رسم ختم کړي زه خو اکثر دوستانو ته وایم که چا کویدن کړي نو زه ورته یم هلکه نکاح به په واده کې تړئ نو د شوال په دې میاشت کې نیکبختو وتړئ د خپل جومات امام راولئ او شرعي طریقې سره مهر مقرر کړي او نکاح وتړئ او که څوک واده کول غواړي نو زمونږ په ودونو کې خلک بیا لا تیار ورته نیمه او دا به کال پس که ولا تیار نیم تیار څه ته وایي ښځه تیاره ده زوی دی تیار دی مهر ولا ورکه چې کم مهر دی او چې په وست څونه ولیمه کیږي بس هغه مره ولیمه وکړه دا زمونږ ودونه مونږ ګران کړي ځان ته هم ګران کړي دي او د دنیا پیسې قسم دی مونږ په دې ودونو لګو بې ځایه اسرافونه کوو صحابه به ودونه کول څونه حضور پاک خوښ و خلک وایي چې کوم مې خوښي چې راویې غواړم او داسې ودونه صحابه کړي دي چې رسول الله مبارک یې نه دی خبر کړی ډېرو صحابه ودونه کړي حضور پاک یې نه دی خبر کړی په ډېرو موقعو کې حضرت جابر وادو که څومره جابر ابن عبدالله د رسول الله مبارک نږدې صحابي دی حضور پاک وله په مخه ورغی په هغه د واده څه نښې پرتې وې ورته یې وی دا څه دي مهیم یا جابر دا څه دي وی ما ښځه کړې تزوجتو وی ښځه مې کړې ده او بیا دې حضور پاک تپوس وکړه بکرم صیبا کونډه دې کړې ده او که پیغله دې کړې ده او ورته وی د الله رسوله بل صیبا ما کونډه کړې ده وی ولې هلا تزوجت بکرا ورته یې وی پیغله جینۍ دې ولې نه کوله بچي به ډېر خدای درکړي مینه به زیاته وه هغه ورته څه وایي وی پلار مې مړ شو په احد کې مور مې نه وه او زما 9 خویندې وې 3 واده او 6 په کور او ماشومانې وې ما وی داسې ښځه کوم چې زما د خویندو تربیت وکړي که دقسې یو جینۍ مې کوله پیغله او هغه واده شوې نه وه او کم عمره وه او بیا زما د خویندو تربیت یې نه شو کولی ما په دې نیت وکړه چې یو پخه ښځه وکړم چې زما خویندو له د مور مینه ورکړي او پیغمبر پې خوشحاله شو ډېر زیات پې خوشحاله شو ولیمه دې کړې ده وی نه اولم ولو بشاتن یو ګډه ده هلکه یو ولیمه وکړه دقه رنګ یو بل صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه واده وکړه پیغمبر مبارک له په مخه ورغی د واده څه نښې پې پورې وې هغه نه یې م تپوس وکړه داسې دي وی واده مې کړی ولیمه دې کړې ده وی نه اولم ولو بشاتن یو ګډ چیلی لال که ولیمه وکړه نو مونږ خلکو شی ګران کړی دی لکه واده چې کوې بس د خپل رشته دارانو ته ووایه ځه رشته داران د خلکو نه ګیله کوي ټول چې راغونډ کې په یو ګډو مړېږي په یو چیني مړېږي خورما پکې وکړه او د خپلې محلې خلک زه دا د اکثر زموږ خلک ګیله کوي د خپلې محلې خلک جومات کې وایي مه کاډونه چاپ کوم بل خدای مو به دقسې زما سبا ولیمه ده هېڅوک د نه ګیله نه کوي چې دا موږ پکې خپل پردی کوو نو بیا خلک ګیله کوي په د محلې خلکو ته ووایه نور ووایه وروره بس نور نشم ویلی او خپل خپلوان راغونډ که او د واده خوشحالي وکړه بس واده آسان شی شو موږ وروره په شادي حالونه بوک کړو چې وس دې رسي کوه شادي حالونه مونږ بوک کړو نو 4 لکه او 15 لکه او 10 لکه روپۍ په قرضو باندې یقین وکړې زمونږ د خپلو بچو د لوڼو ودونه کوو په قرضو بیا راپسې قرضدارې ګرځي او بیا پټېږو ماشوم ته دی چې کور کې نشته دی نو خوار شي چا درته وایي چې داسې ظلم کوه قرضونه کوه چې وس دې نه کېږي او بیا در سره د 10 د 40 تولو د مهر جینۍ ګورو هغه راباندې ښه کېږي نو څه اجت دی چې دومره درون طرف ته لاس وی ته په خپل رشته دار کې یو غریبه ښځه دینداره وګوره نو ودونه آسان کې ګرانوی ما
هلکانم بې ځایه زاړه کړل. دا ما ته اکثر د بار ملک کې چې کوم دي که نه دا مسافر په بار ملکونو کې نو ما ته اکثر ټلیفون کې مولوي صاحب څوک وایي 13 کاله مو شو، څوک وایي 14 کاله مو شو، څوک وایي 7 کاله مو شو، څوک وایي 20 کاله مو شو، پیسې رانه پلار غواړي چې رالېږه او وایي واده راله نه کوي. وایي په دې لږ تقریر وکړه ډېر راته وایي واده راله نه کوي. او چې مونږ ورته ووایو واده وایي صبر وکړه ته ماشوم یې وبکم دلوه. نو دا مهرباني وکړئ هلکان په ګناه کې خدای مکه سر نشي، جنکۍ درنه په ګناه کې سر نشي. په وخت باندې به بچو له ودونه کوي. او د شوال دا میاشت له خوښه کې د بیبي عایشې صدیقې د نکاح میاشم ده او د بیبي عایشې د واده میاشتم ده. او چې دغه درې نیته دې پکې وکړه الله به دله ډېر لوی اجر او ثواب درکړي. بیبي عایشه وڅوکه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور عایشه بنت ابي بکر د ابو قحافه وسې وه او بنو تیم یو قبیله وه. د هغې قبیلې سره تعلق او په اتم نیکه کې د حضور پاک سره نسب ملګری او مور یې ام رومان وه. د عامر لور و خپل نوم یې زینب و زینب د مور او د عامر یې د پلار نوم او ام رومان باندې مور مشهوره وه. او په عربو کې یو بله قبیله وه بنو کنانه د هغې سره تعلق نسب نه دواړو طرفو ته ډېره عزتمنده جنۍ وه. او حضور پاک یو ځل ورته وفرمایل وی عایشې ډېر مخکې یو فرشته په خوب کې ماله د ریخمو په ټوکړه کې ستا تصویر راوړ او ما ته یې څه ووې وی هذه امرأتک دا به ستا ښځی دا به ستا بیبي. دا ډېرې زمانې خبره وه. علما وی دا د هغې وخت خبره وه چې کوم وخت کې لا حضور پاک ته پیغمبري هم نه وه میلاو شوې بلکې د هغې وخت خبره وه چې لا بعضې علماو لیکلي لکه علامه عیني کې د عایشه لا پیدا هم نه وه او حضور پاک ته د ریخمو په ټوکړه کې په خوب کې وخوړه دا به دې ښځی وی ما وی که دا خوب د الله د طرف نه یقیني وي ځکه د نبوت نه مخکنی خبره نو دا به خدای پاک زما په نکاح کې راولي. بیا چې مې تولیدې نو ما وی دا مقه ده. د حضور پاک زمارونو په مکه کې د هجرت نه مخکې یو ډېر تکلیفات خو پرې ډېر راغلي خو حضرت خدیجه مشره بیبي وه هغه وفات شوه. ډېره نیکه ښځه وه او د رسول الله مبارک نه مشرم وه. د حضور پاک نه 15 کاله مشره وه. د پیغمبر مبارک عمر 15 کاله او د دې عمر 40 کاله و چې حضور پاک ورسره نکاح کړو. 15 کاله مشره و خو ډېره هوښیاره وه او پیغمبر مبارک سره انتهایی زیاته مینه وه. دومره مینه وه چې د تاسو ته نه شم. د عایشه صدیقه په خپله فرمایي وی د خدیجې به حضور پاک ډېر ذکر کاو. ماله به وی کله غوسه راله ماله به غوسه راله ما به وی دغه یو بوډۍ ښځه چې پخوا وفات شوې ده نو هر وخت د هغې ذکر کې هغه هر وخت یادی وی ګډ چیلې به اعلان کو د خدیجې چې کومې دوستانې ښځې وې هغې له به یې غوښې لېږلې. دا بله ښځه نه وه همدغه یوه وه. وی رسول الله مبارک به وفرمایل انها کانت وکانت همدقه یو ښځه وه همدقه یو ښځه وه په دنیا کې. او یو ځل حضرت جبریل علیه السلام داسې عجیبه خبره د پیغمبر مینه وکړه چې د یو خاوند ته په دې نسبت خدمت کوي چې د دا خاوند مې عبادت وکړي دا نیک دی دې خدمت کوم زه قدر کوم زه عزت کوم دا ګوره ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب. د ډېرو بیبیانو کې دا لوی مرتبه عیسی علیه السلام د بیبي مریم ولې لوی فضیلت عیسی علیه السلام خدمت یې کړی. بیبي آسیه ولې د جنت ښځه ده چې د موسی علیه السلام یې پاللې. حضرت خدیجه ولې په ښځو کې بهتره ښځه ده د حضور پاک خدمت یې کړی. ښځه هم د خاوند په دې نسبت خدمت کوي چې دا یو نیک سړی دی اوبه وله ګرموم جامې وله ورکوم چې دی پې د عبادت وکړي دا ډېر لوی اجر او ثواب. نو ګورئ دې مرتبې ته وګورئ. عایشه صدیقه نو حضور پاک ته یو ځل جبریل علیه السلام راغی. قسم دې ده کلاسې وجود مې ورپېږي او جبریل علیه السلام چې راغی نو حضور پاک ته څه وایي وی د الله رسوله الله راولېږلم الله او الله فرمایي چې په خدیجې زما د طرف نه سلام ووایه. الله ډېر لوی مرتبه ده الله پې سلام راځي. د الله سلام یو ډېر لوی عزت دی
یو ډېر لوی قدر دی. نو هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات شو د هغې په جون حضور پاک بله ښځه نه وه کړې، نو په هغې نبي هم ډېر غمجن، ځکه ماشومان بچي هم ترې پاتې شو. او بل په دغه وخت کې ابو طالب وفات شو، د رسول الله مبارک تره چې د پیغمبر مبارک نه به تاوېده را تاوېده، د حضور پاک ډېر لوی خدمت کړی دی املان. نو دې باندې حضور پاک ډېر غمجن، ډېر زیات پریشان. کور یو قونګونه، پلار خو مخکې وفات شوی، نیکې مخکې وفات و، او چې کوم نیکه عبدالمطلب د ابو طالب ته سپارلی وګروي دا یتیم وراره دی، ده کې ما ډېرې نښې لیدلي، د بچیو نه به زیات خیال ساتي، هغه به د پیغمبر مبارک ډېر زیات قدر کو، ډېر خیال یې سات. نو خدیجه هم وفاته شو، ابو طالب هم وفات شو، حضور پاک ډېر زیات غمجن. نو یو صحابي و هغه وخت کې عثمان ابن مظعون رضی الله عنه، د هغه بیبي و خوله بنت حکیم، هغه راله، هغه پوه شو چې حضور پاک غمجن دی، د مخ نه پته لګي د انسان صحابیه راله حضور پاک ته، وایي د الله رسوله ډېر پریشانه، نو ما یو مسله جوړه کړې ده، او که هغې باندې د عمل وکړو نو ستا پریشاني به څه ناڅه کمه شي. وایي خولې څه مسله ده؟ وایي یو دوه ښځې مې صحیح کړې دي، یو کونډه ده یو پیغله ده. دا د لو کونډه څوک ده؟ سوده بنت زمعه. زمعه یو ډېر لوی سردار و د مکې په سردارانو کې، کافر و، د هغه لور ده او سوده نوم دی، او مسلمانه. یو مې هغه دله په نیت کې کړې ده کونډه ده، او یو د ابوبکر لور ده عایشه. نو که دې خوښې دا دواړه دله غواړم، یو کونډه ده یو پیغله ده، نو ستا به یو ګوټې غم به دې غوس شي، کور کې ملګري به دې لږ پیدا شي، لږ تکلیف به دې کم شي. رسول الله مبارک وی ډېره ښه ده. هغه بیا لاړه، ډېره هوښیاره ښځه وه، او هغه د زمعه لور وه، نو د هغه سوده رضی الله تعالی عنها هغې د پیغام یوړه، د هغې نکاح یې ورسره وکړه، یعنې د هغې اماده کړه، او حضرت ابوبکر له لاړه وایي ستا لور د عایشه که دې خوښې چې حضور پاک ته زه په نکاح کړم. نو هغه وایي چې پیغمبر مبارک خو زما ورور دی، دا خو یې ویره ده، ورورې سره خو نکاح نه کي، ځکه رسول الله مبارک حضرت ابوبکر ته ورور ویلی. نو خوله راله چې ما خو ابوبکر ته دا خبره وکړه، ابوبکر خو وایي چې دا زما ورور دی او دا جینۍ خو یې ویره ده. نو رسول الله مبارک وفرمیل دا زما دیني ورور دی، د اسلام او د ایمان ورور مې دی، نسبي ورور مې نه دی. چې نسبي روري نو د هغه لور ویری نکاح ورسره نه کېږي، یا رضاعي روري د پی والا نو د هغه لور ویری نو نکاح ورسره نه کېږي. دا زما هغه ایمان والا او اسلام والا ورور دی، نو نکاح ورسره زما جایزه ده، کېږي که یې خوښوي. زما ورونو ګورې یو مسله سره دین دلته هم اوس هم ډېر خلک یې وایي دا زما خور د دیني خور مې ده، ستر ته نه کوي، پرده ته نه کوي، او چېرته د سفر یې په میاشت کې ور بیا یو شکرې چوریم لیږي، وایي دا زما خور ده، پرده نه کوي، او هغه د هغې هغه زامن هم دته ماما وایي، او د دې هلک دا زامن او لوڼه هم هغې ښځې ته ترور وایي. ورې دا په شریعت کې نشته، انما المؤمنون اخوة، هر مسلمان د مسلمان رور دی، او دا ښځې ټولې خویندې دي، خو په شریعت کې دا نشته که چا چاته خور وي چې دا مې خور ده یا دا مې رور دی، پرده به بلکل په شریعت کې کوي. ستر چې څنګه بلې ښځې نه واجب دی او فرض دی، دقسې که دی خاص رشته دار نی نو دی نه هم ستر ګورې فرض او واجب، پردی ښځه به. او بلکې ما نه یو څو تپوسونه بعضې خلک بل کوي، بعضې وخت کې یو سړی د یو ښځې وي دا زما د نکاح پلار دی، هغه اختیار چې وله ورکړي، هغه کینې اختیار ورکړي، وي دا مې د نکاح پلار دی، نو هغه ته په داسې نظر ګوري لکه خپل پلار چې وي، د هغه نه هم ستر مات شي، او د هغه د زامنو نه هم ستر مات شي، دا میرونه دي. دا په شریعت کې نکاح پلار دا د پښتو رواج دی نشته. یا یو الک د چا د نکاح وکیل شي او نکاح وتړي، وایي دا مې د نکاح رور دی، هغه نه بیا پرده نه کوي، پرده ترې ماته شي. دا ټول د شریعت خلاف رواجونه دي، دا په شریعت کې نشته.
که چرته مخکې دی ورسره نږدې رشته ده او ستر اعتمادي ده مخکې نه شرعن ستر ورسره لکه پرده ترې نه کوي نو بیا خو بېله خبره ده خیر خو که چرته پردې سړی وي یا د تره زوی وي د ماما زوی وي لرې رشته داري وي نو د هغې نه ستر چې څنګه مخکې لازم و واجب و فرض و دقسې دی اوس هم ستر فرض او واجب دی د نکاح د وکالت د وجې نه د نکاح پلار او ورور نه جوړېږي دا زمونږ ګورې رواج دی دقسې به لاړ شي او صاحب دا مې خور ده ما ورته خور ویلې نو ځان سره به چېرته یو شکرې کچوري اوسي د 500 روپو او د کټ سر ته به وخېږي هلته به ترې ښه د 200-300 روپو چیوس کې و د 800-900 روپو چرګوټې به ترې هغه م وایي لالا مې راغلی دی رور مې راغلی د کټ سر ته ناست دی بالښت ته یې ډډه والي دا سړی چې دا د ښځو په منځ کې پردو ښځو منځ کې ناست دی که نه په خدای قسم دا د ما ډېر بدي شي خفه کېږی ما چې دا هېڅ رشته ده یو خدای چې رشته دار یې هغه خو جدا خبره ده خو چې دا بلکل چورلټ پردې سړی وي او لاړ شي او د ښځو په منځ کې ناست دی او بالښت ته یې ډډه والي هغه م ورته لالا وایي او ماما مې راغلی لالا مې راغلی زما په خوله کې د دې د پښتو یو ټکې دی خو بده خبره چې ښه ټکي ووایي دا ډېر بېکاره شی دی داسې مه کوئ دا ګناه ده دا ناروا ده بعضې خلک داسې کوي نه چې رشته دار یې هغه بېله خبره ده خلک رشته دار یو بل کره ځي نه ځي د شریعت مطابق خو پردې سړی دا په د نکاح د وجې نه یا د خولې د وجې نه دا رور خور کېږي نه داسې خبرې نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هغه لاړه وی حضور پاک وایي چې نکاح ورسره زما کېږي ستا څنګه خوښه ده او زما څنګه خوښه ده بلکل صحیح ده نو عایشې بیبي عمر هم لا کم و خو د رکوټ اختر میاشت نو د حضور پاک نکاح ورسره شو د حضرت سعودي رضی الله تعالی عنها واده خو د هجرت نه مخکې شوی او د عایشې بیبي چې کله بیا پیغله شوه نو د هجرت نه پس هم د شوال په میاشت کې د بیبي عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها واده وشو زما ورونو د حضور پاک غیر اختیاري مینه دې سره ډېره زیاته او پیغمبر مبارک وله کوم لقبونه ورکړي طیبه ورته ویلي طیبه خوشبویې ته وایي حمیرا یې ورته وایي حمیرا د ښکلې و ښایسته وه سوربوڼۍ ته وایي بنت ابي بکر یې ورته وایي د ابوبکر لور د بل لقب بنت ابي بکر او امرأة من نساء الجنه زه به تعبیر وکړم امرأة الجنه د جنت ښځه دا ورته حضور پاک بل یو لقب ورکړی جنتي ښځه حبیبة النبي د پیغمبر محبوبه څومره ښکلی لقب دی ام المؤمنین دا خو د هرې بیبي لقب و د مسلمانانو مور داسې نور نومونه هم ښایسته ښایسته لقبونه د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا بیبیانې چې وې عموما د دې ښځو په منځ کې یو بل سره او بیا د بنو په منځ کې یو بل سره د خدای شان دی دا اکثر طالبانو ته ویم که نه ویم که دا بنې نه دي دا بنې که دا د جنت نه مراکوزې کې خو یو بلې نه دي خوښ په جنت کې بیا حضور پاک فرمایي وی داسې به که قلب رجل واحد داسې به لکه د یو سړي زړه چې دی هلته به بیا دا جګړې او دا قصې پسې بنې او دلته خو توبه وباس دلته توبه وباس ما ته یو ځل په سعودي کې یو عربي سره ناستو ډوډۍ ته ورسره ناستو او ملګري مو نو ما ته کېناست ما ته وایي شیخ هغې دې دغه ته شیخ وایي شیخ وایي څو ښځې دې دي څو ښځې دي ما وایي واحد یو ښځه یاره ما پورې خندا شروع کړه یو م وایي واحد یوه بله م وایي اله یوه بله م وایي یوه ما وایي ولې څه کوپر مې کړی وایي دا ولې یوه ښځه را یو وایي زما څلور ښځې مې د نر بچو تکړه شی ما دې اړه کې وایي که چېرته سل ښځې جایز وي نو عربو تاسو به سل چلم کړی وي د ښځو شوقیان دي ابل وایي زما درې ابل وایي زما یو راته چا چې دعوت کړی وایي زما د پلار درې ښځې دي درې مې میندې دي وایي یو اوس مې وله څلورمه ښځه مو کړله وایي دا ولې تاسو د یوه ښځه یو دوه منې درې منې ما تاسو خو وروره ښځې وکړئ او ځان له هر یوې ښځې له هغوی کې دا قانون دی چې څلور ښځې څلور کورونه وي چې دوه ښځې نو دوه کورونه وي هغې له خپل مهر دی له خپل مهر زمونږ مهر خو هسې په نوم د ښځې نور خاوند نه سوال نه پیدا کړي چې ښځه مهر یوسي
چې د پلار د کور کالي وي د پلار نه یې راوړي که نه د پلار او دا ښځه وایي چې دی کې زه زکات ورکوم پیسې را او خاونې ما سره نشته وښه یو ګوتمه به خرڅه کړم خرڅه کړم دا پلار به خرڅه چک د پلار هم د غریب هغې کې اختیار نه او چې هغه کمې مهر یې ورته وایي چې دې نه به پلار دی جوړ کړی نو خبیثه پلار نه تا جوړ کړی دی خو د هغې خو مهر دی که نه دا عربو کې دا شي نشته چې د هغې کم مهر دی به د هغې که د پلار کم کور کالی دی هغه به د هغې وي چې کم کور دی ورپسې کړی به د هغې وي کومه ځمکه یا بل شی دی هغه به د هغې وي نو بس ښځې په دغې باندې مطمئن یم درې ښځې مې څلور هر یو له خپل حق ورکوي موږ خپل حق نه ورکوو به موږ په کاتو کې خو دا حقونه مقونه نشته حق څوک ورکوي نو ما ورته زمونږ ستاسو رواج جدا دی ما ورته بیا خپلې قصې وکړې زمونږ د ښځو مې لنډه دا ده چې دوه ښځې کړي پاندره پایه شپی نه بره ختې شي او نه لاندې راتلی چې ما د هغې کې وي بشر جان یو نمونې ته لا دوه یادی او درې یادی او څلور یادی ښځه سنبالول خو اتي سنبالول دي خدای دې پکې خیر وکړي یو غټه تي به سنبال کې ښځه نشي سنبالول ګران کار بیا زمونږ ښځې نو د بنو په منځ کې خامخا یو بل سره هغه دړه مینه نی نو د حضور پاک بیبیانې په یو وخت کې ورسره 9 بیبیانې هغه وخت کې جهیز وی 4 نه زیاتې بیبیان او دا ټولې په بوډاوالي کړي او د څه مقاصدو د وجې نه کړي نو 5 یو طرف ته او 4 بل طرف ته نو خلکو ته خو پته وه چې د بیبي عایشې سره د حضور پاک مینه زیاته ده خو د اختیار نه بار ګورئ دا ګورې محققین علما وایي چې په پیغمبر علیه السلام د بیبیانو منځ کې دا نمبر یوې له یوه شپه تلل دا څه فرض او واجب نه ترجي من تشاء منهن وتؤوي الیک من تشاء دا مستحب د پیغمبر لپاره موږ له واجب دی لیکن بیا به حضور پاک یوه شپه یوې بیبي سره تېروله یوه شپه او دا نه چې ګنې یوه شپې که مې بیبي سره وه ګنې خپل هغه انساني خواهشات به یې خامخا پوره کول نه عبادتونه به یې کول د پیغمبر مبارک توجه ټول عبادت ته منځونه به یې د شپې کول هغې به ترې مسلې زده کول خو مازدیګر به په ټولو بیبیانو یې چکر لګول د قانون هر مازدیګر چې داسې څه عذر به نو سفر به نو په ټولو بیبیانو به وګرځېدو سره به لږ کېناسته که د هغوی څه ضرورت یې چې یې ورله پوره کړي بیبیانې به پرې خوشحالېدې نو بیا به فرمایل اللهم هذا قسمی فیما املک یا الله زما چې کوم خپل اختیار دی نو زما خو دغه دی چې یوې بیبي له یوه شپه ورکو فلا تلمني فیما تملک ولا املک خو چې کوم د اختیار نه بار مینه د خدایه نو ما په هغې مه نیسه هغه ستا ده د اختیار نه زیات مینه په هغې د انسان د وس نه چې باري په هغې الله نیول نه کوي خامخا چې دوه ښځې یو سره مینه د زړه زیاتې لازما دواړه خو یو شان نه خو نه چې کوم ستا اختیار دی نو هغې کې به دواړه یو شان او برابر ساتې نو خلکو ته خو پته وه چې عایشې بیبي سره د نورو په نسبت غیر اختیاري مینه ډېره ده نو چې چا به څه تحفه ډالۍ رالیږله نو د عایشې په نمبر کې به یې رالیږله د ګل ورځ د هغې نمبر به تقریبا کله به ورځ بدله هم شوه خو عموما به د ګل راته چا به ډوډۍ رالیږله چا بل شي نو هغې به دا مطلب و چې د عایشې سره به حضور پاک نو پاکه نمبر به یې رالیږله مطلب به یې دا و چې حضور پاک یې خوري چې عایشه ورسره وخوري په دې به پیغمبر مبارک ډېر خوشحاله شي کومې ښځې چې هغه دویم طرف ته وې ام سلمه رضی الله تعالی عنها او نورې بیبیانې هغوی خپل میټینګ وکړه چېر دا خو چې څنګه عایشه خیر د پې غواړي موږ هم غواړو چې څنګه عایشې دا خوښه ده چې حضور پاک سره په یو کاسه کې لاس وردن نه کړي او د پیغمبر مبارک د ګوتو لړلې شی وخوري زموږ هم دا خوښه ده یوازې دا نه چې ډوډۍ به وخورو نه د پیغمبر سره یو ځای خوړل د پیغمبر مبارک جوټه هغې کې د پیغمبر لاړې مبارکې شاملې چې ډېر لوی غنیمت دی صاحب نو چې څنګه عایشه دا خوښوي نو موږ هم خوښو نو دا داسې کار کوو چې حضور پاک ته وایو چې په منبر اعلان وکړي چې یوازې د عایشې بیبي په نمبر کې ما له خوراک ډوډۍ هدیه مه راوړئ هغې کې مه راوړئ نورو کې مه راوړئ چې کومې بیبي سره یم نو ما له راوړئ ولې چې ټول بیبیانې په دې خیر کې او په خوراک خوړلو کې او په جوټه کې ما سره شریکي چې کله به څه نو که نه په کورونو کې عایشه بیبي فرمایي وي داسې وخت به موږ تېرېده چې یوم دوم یا کنا نستوقدو موږ به کنا نمکثو شهرا ما نستوقد بنار یو میاشت به موږ په کور کې اور نه بلیده وی څه به م خوړل وی اسودان کجورې او اوبه به م څښلې په دې به م ګزاره کول نو خوراک به کوم بهر کیف ام سلمه رضی الله تعالی عنها مشره کړه وی ته ووایه
ځکه مونږ کله چې راشي نو کله خوراک سني صرف کجورې خورو نو هغه ترکاري نه چې لاسونه ورسره یو ځای شي. چې راغی وی حضور پاک ته هغه وایي چې دا ملګرې زما ټولې بیبیانې راغونډې شوې وې او هغې وایي چې ته خلکو ته اعلان وکړه چې که څوک ماله روټۍ راوړي ترکاري نو د عایشې نو د هرې بیبي سره چې یم راوړی یوازې د عایشې په نمبر کې نه هرې بیبي سره یم چې راوړی چې ټولې بیبیانې ما سره په دې خیر کې او د خوراک په دې جوټاو په دې کې شریکې شي. دا یې خلکو ته ووایه. نو رسول الله مبارک اډو غږ ونه کړ. بیبیانو ته تپوس وکړه د حضرت ام سلمې نه وی څه راته وی چپ پاتې شو اډو غږ یې وی بیا ورته ووایه چې راشي مازدیګر خو چکر لګی پټو. نو هغې ورته بیا وی حضور پاک بیا غږ ونه کړ. هغې وی څه جواب یې درکوي ما خبر وکړه خو حضور پاک بلکل خاموش چپ پاتې شو. ډېر صابر او د دواړو جهانو سردار او ډېر ښکلي خوی خدای ورکړی. ګنې په لومړي ځل به یې ورته ویلي چې نه داسې مه کوه یاسې یاسې چې هغه بیبیانې ورته وایي چې ترسو یې جواب نه درکړی ورته وایه. بیا چې کله ما خو تاسو ته مازدیګر په پټولو چکر لګو چې راغی ام سلمې رضی الله تعالی عنها ورته الله رسوله دې خلکو ته ووایه چې د عایشې په مسله کې انصاف وکړي. د عایشې خلکو ته انصاف په چا کې خلکو ته وایه چې د عایشې په مسله کې انصاف وکړي. دا خلک بې انصافي کوي چې یوازې د عایشې په نمبر کې راوړي او زموږ په نمبر کې نه راوړي. بس رسول الله مبارک ورته فرمایلی ام سلمې اتق الله فیها د عایشې په حق کې د خدای نه ویرېږه. ما خو خلکو ته نه دي ویلې چې د عایشې په نمبر کې راوړی په نورو کې نه راوړی. دا خو د خلکو خپله خبره. او یې ام سلمې واوره 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 وایي چې زه د کومې بیبي سره په بستر کې ملاستم وحی نه راځي جبریل نه راځي وحی نه راځي چې کومې سره ملاستم او که عایشې سره په بستر کې دننه ملاستم نو جبریل راځي او وحی راوړي. مچېره بس دا صدیقه ده صاحب. د قرآن د صورت نور یو لویه حصه د هغې په پاک دامنۍ کې خدای نازله کړې. د قرآن یو لویه حصه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما درته مخکې ووي د نبوت نه مخکې الله د دې هغه د نکاح هغه تصویر یې ورته خدای پاک او بیا لور د چا وه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله یو ځل حضور پاک د بیبیانو نه لږ خفه شوي. زموږ طالبانو ته مسله د ایلا وایي. څه داسې په جامو خبرې ډېرې وې خو یو پکې راته وویمه دا جامې د ښځو خوښې جوړې موړې او کالیګان مالیګان یې خوښې. نو اخري خبره داره له نورې هم څه خبرې وې. نو رسول الله مبارک ته خفه شو. نو بره بالخانه و هغې ته وخت او قسم یې وخوړه چې یو میاشت به زه بیبیانو ته نه نږدې کېږم. ایلا یې لغوي ورته میاشت چې کله او دغې وخت د حضور پاک دا خپه م ختلې وه بهر م ګرځېدی م نه شو خپه یې ختلې څاروي نه راپروت رسول الله نو بره دیره یو کم 10 ورځې پوره شوې نو لومبې راکوشو عایشې بیبي کوټې ته او ورته څه وایي وایي دا الله رسوله تا خو د میاشتې قسم خوړلی او وایي دا خو یو کم 10 پوره شوې اعدها وایي دا ورځې قسم دې شمېرمه یو ورځ به بیبیانو شمېرله ګړی مړی خو نه وي نو جنتري وه داسې عجیبه نو حضور پاک ورته فرمایل وي دا میاشت یو کم 10 شو ده میاشت پوره شوې نو چې عایشه خو د عمر نه کمه وه نو رسول الله مبارک ورته فرمایل وایي عایشې الله قرآن شریف کې ایت نازل کړی څنګه دی معنی سره یا ایها النبي قل لازواجک څنګه دی ان کنتن تردن حیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله عد للمحسنات منكن اجرا عظیما وی دی بیبیانو ته ووایه که چېرته عایشې خوښوه که چېرته دنیا دې خوښي مال دې خوښي جامې جوړې راشه چې درکم خو ځان نه به دې جدا کړم ځه او که الله او رسول آخرت دې خوښي نو بیا به ما نه جامې جوړې نه غواړئ الله دله بیا په آخرت کې لوی اجر مقرر کړی دی اوس وایه دنیا خوښې او که ما خوښې خو عایشه عمر کم نو حضور پاک پې ویرېد چې هسې نه د ښځو خو جامې جوړې خوښي چې ته بل څه د خولې نه ونه باسي نو عایشې فیصله به نه کوې فیصله به هله کوې چې د مور او پلار سره مشوره وکړي هغه ته خو پته وه چې مور او پلار ابوبکر به ورته څنګه ووایي چې د حضور پاک پرېږده او جامې خوښې کړه
مور به ورته څنګه وایي چې حضور پاک پرېږده او جامې خوښې کړه نو وایي حضور پاک سره بس مور او پلار سره مشوره وکړه نو بیا ماته ووایه مال دې خوښ دی او که آخرت او زه دې خوښ یم بس دا دوه خبرې که مال دې خوښ راشه چې څه جامې جوړې غواړې در به کړم خبره خلاصه او ورته څه وایي عایشه وایي د الله رسوله په دې کې به زه مور او پلار سره مشورې کوم پلار سره مشوره مور ستا په حق کې به پلار سره مشوره کوم مور سره مشوره کوم چې پیغمبر خوښ دی او که دنیا خوښه ده دې کې به د مشورې کوم بل احب الله ورسوله زما خدای او رسول خوښ دی دنیا مې نه ده خوښه داسې عجیبه خبره عمر یې کړه او بیا ورته الله رسوله وایي دا ما خو ته خوښ کړې که نه او دنیا مې خوښه نه کړه خو نور بیبیانو ته زما دا خبره مه کوه زموږ طالبان وایي دا ولې مطلب یې دا و چې لکه چېرته بل پکې دنیا خوښه کړي نو لږې به کمې شو نمبر به هم زر زر راځي حضور پاک وفرمایل زه خدای سخت نیم پیدا کړی زه نرم یم خلکو باندې نرمي راولم ستا مشوره ټولو بیبیانو وایي چې بس زموږ توبه زموږ د دنیا جامې جوړې نه دي پکار زموږ ته پکار یې د الله رسول زموږ دنیا نه ده خوښه زموږ ته خوښ یې داسې هوښیاره ښه ده نو چې دونه د رسول الله سره مینه ساتي دومره محبت ته د حضور پاک سره ساتي د پلار مینه د پلار د اسلام سره دین سره مینه خدای پاک یو عجیبه مرتبه حضرت عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها له ورکړه نو ډېره زیاته هوښیاره ښځه حضور پاک سره به کله په مسایلو کې تپوسونه به کول یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل من حوسب عذب چا سره چې د قیامت په میدان کې حساب وشو بس برباد شو ور یو حدیث یو حضور پاک وفرمایل دا ورته څه وایي یا رسوله تاسو خو فرمایئ چې د قیامت پر چا سره حساب وشو بس برباد شو الله قرآن شریف کې داسې وایي فسوف څنګه د آیت سر رانه هیر شو فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې بعضې خلکو سره به آسان حساب کېږي نو چې آسان حساب کېږي نو بیا خو عذاب نه شو او ته من حوسبه طالبان پې پوهېږي هر هغه څوک چې حساب وشو عموم دی پکې عذاب شو قرآن وینا بعضو سره پکې آسان حساب کوم نو رسول الله مبارک وفرم ای عایشې دا عرض دی عرض دا چې ته وې عرض دا به بعضې خلکو سره الله کوي حساب به نه کوي حساب نه څه به ورته وایي ورته وایي فلان کې ګناه دې کړی و دا ګناه دا زما وبخلې جنت ته ځه ډېر به ګورې داسې وي ډېر رسول الله مبارک فرمایي یو سړی دی بخاري کې حدیث دی الله به ځان ته رانږدې کړي او یضع علیه کنفه دا اولی دا الله خو اولی نشته دا خو هسې هغه تشبیهات به م وایو یعنې هغه کنایات ته پوهې دپاره وایو الله به ځان ته رانږدې کړي داسې لکه بنده چې ځان ته څوک رانږدې کوي لاس دې ته وکړي اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فلانکي دا ګناه دې کړې ده دا واړه واړه به ورته الله یادوي ترمذي کې هم شته نورو کتابونو کې دی به دې اړه کې چې یا خدایا دا خو هغه واړه واړه را یادې الله هسې نه هغه غټ را یاد نه کړي ما خو غټ هم کړي که غټ دې راته را یاد کړل خو برباد به شي مړه کې به چې خدایا غټ را یاد نه کړي یا الله غټ را یاد نه کړي دا واړه ګناهونه به یادې دا دې خو انکار نه شي کولی قیامت پر بعضې خلک به انکار وکړي یوم نختم على افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون چې په کومو اندامونو یې ګناه کړی د خوله به بند شي هغه اندامونه به الوي حتی یو حدیث کې راځي په کومه ځمکه یې ګناه کړې ده ابه ووایي چې دا ګناه په ما کړې انکار خو نه شي کولی نو دی به وایي او خدای کړی مې پلانکې دا دې کړې دا واړه او کړی مې پلانکې دا ګناه دې کړې ده او الله کړی مې رب العالمین بس څه وایي یاره خو زما رب ډېر مهربانه دی د مسلمانانو زموږ رب ډېر مهربانه دی لږ الله ته ځان نږدې کا حدیث کې راځي لیش ځان نږدې کې ګز در نږدې کېږي ګز نږدې کې 2-3 ګزه در نږدې کېږي تر ورځې الله په منډه درته راځي دا یو مثال دی خدای پاک له ګزونه دا منډې نشته یعنې خدای بنده ته ډېر رحم کوي ډېر کرم کوي ډېر مغفرت کوي نو الله پاکه به ورته وایي ای بنده دا ګناهونه تا کړي په دنیا کې څوک درنه نو خبر سترتها علیک فی دنیا کې مې دا پټ کړي پرده مې در باندې اچولې وه نن یم درله پټوم بخه مې دله بلکې یو حدیث کې داسې دي په نیکو مې دله بدل کړل
چې دې پوه شي چې خبره خو د نیکو د بدلو ده وی الله وی څه ګناهونه خو مې نور هم کړي دي هغه خو دې راته رایاد نه کړل وختي خو یارېده ای بنده مې چې ته ونه یارېږي هغه مې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي چې خدای ته سړی رجوع کړي که نه او الله ته سر ښکته کړي لږ ورته وجاړي په ژړا خوشحالېږي هر څه خدای بخښي نو عایشې دغه حساب کتاب نه دی دا دقه شی دی عرض ورته او کما ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب شروع شو پوره حساب کتاب څه دی بنده راوړه عمر دې څونه منځونه در باندې فرض و څونه دې کړي او صحیح دې کړي دي که غلط زکات در باندې دونه فرض و روجې دونه فرض حج فرض و ګناهونه دې کړي دي ما وی مه کوه وایه شابه نو که پوره حساب کتاب شو نو بس غرق یو بیا نشو حساب کتاب رسول الله مبارک په خپله فرمایي چې انسان خپل عمل نشي بچ کولی د قیامت پر نشي بچ کولی عایشه ورته بیا وایي الله رسول ولا انت تا خپل عمل نشي بچ کولی وی ما هم نشي بچ کولی خو مګر خدای مې په خپل رحمت کې پټ کړي کته وی د پیغمبر خو ډېر ښکلی عمل دی د ریار څه نه پاک نه د خدای احسانات ډېر د خدای کرمونه د هغې په مقابله کې ډېر زیات د پیغمبر عاجزي هم ده ده بعضې علما وایي دا تواضعا عاجزی ده بهر کیف زمارونو خبره مې دې پورې کړه چې دونه هوښیاره او د حضور پاک د وفات نه پس به صحابه دې پسې استازي لیږل او په کور کې دنې د حدیثو درس شروع کړی و د قرآن کور کې دنې پرده والې وه پرده په دروازه به یو سړی راغی نو په دروازه به یې اواز وکړ اجازت شته داخل شه نو دی به ورته وی او نو په دروازه به راننوت د پردې نه پورې غاړه به نو عایشې بیبي به ورته د هغې به د مسلو تپوسونه کول دی به ورته حدیث ښودل په ټولو کې اول نمبر چې د پیغمبر زیات حدیث امت ته رسول حضرت ابو هریره دی 5304 حدیث امت ته رسول دویم نمبر بیبي عایشه ده 2210 حدیثه 2210 حدیثه دا دی امت ته رسول خیر سو واقعات نور مشته ابا ان شاء الله العزیز پاینده جمعه کې درته ذکر کوم خو زما د خبرې مقصد څه دی ادا چې که تاسو یې که نور څوک زما اواز اوري ادا چې دا د رکوټ اختر میاشت ده که تاسو نکاح کوئ په دغه دریو نیتونو په دې میاشت کې وکړئ چې د پیغمبر او د بیبي عایشې په هغې د سنت ته کاوي کړې د منګې کو د جاهلیت رسم به پې ختم شي په دې نیت یې کو د جاهلیت یو رسم دا به ختم شي او د رسول الله مبارک تابعدار او سپیرتوب میرتوب په اسلام کې نشته د کوم دا درې نیت وکړه الله به دله پې اجر هم درکړي په واده کې او په ښځه کې به دله خدای پاک ډېر لوی برکت پیدا کړي نور خبرې به آینده جبرته وکړم انشاءالله العظیم د محمد اسلم کورونو د اقبال کور والا وفات شوی څو بجې جنازه شوې ده الله دې وبخي او لس بجې جنازه شوې ده الله دې وبخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي جی ها دعا وکړئ دا مونږ د امین کور والا بیماره ده نورم بیماران دي دعا وکړئ چې الله روغ صحتونه ورکړي زموږ نجیب الله خان هم بیمار دی چې الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا قادر زموږ یو ملګری هم ناجوړه دی د ګردو بیمار دی الله روغ صحتونه شفا ورکړي زموږ نور دوستان دي هغه هم بیماران دي دعا ورته وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي او سبا د ملګرو بچي بار دي د چارونه بار دي مشکلاتو کې دی الله مشکلات یې په خیر او په خوشحالو باندې بدل کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای ته زموږ نه راضي شي د رسول الله مبارک په نقش قدم هم روان د ګناهونو د دې ګنده او رواجونو نه الله په امن او امان کې وساتي الله د حیا او د عزت حفاظت هم د رسوایۍ او د بېعزته ژوند نه په امن او امان کې وساتي بس یو خبره به وکړم دا مونږ راتلونکي ګل پر ورځ سبا نه بل ورځ نه بله ورځ په دارالعلوم نعمانیه منظو کې به زمونږ افتتاحي د حدیثو مبارک نو افتتاح به نو که څوک راتلی شوې ډېره ښه ده که نه شوې راتلی خیر څه خبره نشته 8 بجې به مونږ خیر انشاءالله افتتاح په دې اتوار هم کوله خو هلته لږ کار کېږي دا پلسترو ملسترو نو په دې وجه هم د ګل ورځ کړه او دغه خالی اتوار به زمونږ داخلي وي چې څوک یې اوري نو دا اعلان دی ټولو ته چې خالی اتوار به داخلي وي بیا به خپل داخلي د حدیثو بندو نو تاسو هم دعا وکړئ چې خدای دا افتتاح په خیر وکړي
دې میاشت کې د ډېرو مدرسو افتتاحګانې دي چې الله په خیر او تاسو ته ما مخکې ویلي خپل بچي خیر زه به د یوه بله جمعه کې بیان وکړم چې بچي داخل کې مدرسو کې قرآن پې زده کړي او علم پې وکړي یا الله راغلي مسلمانان ټول له خیر برکت خوشحالۍ ډېر دوستان د بار ځایونو نه راغلي لرې لرې ځای نه الله په یو یو قدم اجر ورکړي الله د غمونو فتنو آفاتو ټول محفوظ کړي یا الله ته زموږ نه راضي شي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای د آخرت د عذابونو د دنیا د عذابونو نه په امان کې وساتي او دا زمونږ نورالدین خان دی مشره خور د بیماره ده دعا ورته وکړه چې الله روغ صحت او شفا ورکړي نور څومره بیماران دي الله شفا ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین باران دپاره هم دعا وکړي الله دا باران دې روان کړی خدای د رحم یې کړي خدای د غضب د باران نه مسات د غضب او د قهر نه الله په امن و امان کې وساتي